بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جو سلسلہ ہم نے انٹرویو کا شروع کیا تھا اس میں آج ہمارے ساتھ ضلع بڈگام کے نامور بزرگ سیاستدان، عالم دین اور سابق وفاقی وزیر جناب حاجی فقیر محمد خان صاحب موجود ہے۔ حاجی صاحب بچپن ہی میں تعلیم کے عرض سے حیدرآباد دکن گئے اور وہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1940 میں حاجی صاحب نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ شاید موجودہ ضلع بڈگام اور اس وقت بڈگام کے یہ پہلے شخصیت تھے جس نے میٹرک کا تعلیم حاصل کیا تھا۔ 1942 سے 1947 تک دارالعلوم دیوبند میں دینی تعلیم حاصل کی۔ اساتذہ کرام میں مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، مولانا اعزاز علی، مولانا سراج الحق صاحب، مولانا معراج الحق، مولانا عبدالخالق کبیر والا، مولانا حسین احمد مدنی اس وقت صدر مدرس تھے، اور مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند رحمہم اللہ۔ حاجی صاحب دے اصلاح او دے بیت تعلق دے حاجی صاحب دے پاکستان نامور بزرگ صاحب کشف پیر ترقیت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سرو۔ سیاسی زندگی دے حاجی صاحب 1952 کی حاجی صاحب جمعیت علماء اسلام کی شمولیت اختیار کو حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ پر دعوت مانی جمعیت علماء اسلام تراغی پر جمعیت علماء اسلام کی حاجی صاحب پڈیرو غٹو دو مانے پاتے شوی دے۔ اس میں تحصیل امیر جمعیت علماء اسلام بڈگرام، ضلع امیر جمعیت علماء اسلام مانسیرہ بشمول بٹگرام، صوبائی نائب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان، اور موجودہ وقت میں حاجی صاحب مرکزی شورا کا رکن ہے اور صوبائی شورا کا بھی۔ سینٹ کا ٹکٹ حاجی صاحب کو ملا تھا۔ حاجی صاحب نے سینٹ کے انتخابات میں شرکت نہیں کی۔ قومی اتحاد کے دور میں قومی اسمبلی کا انتخابات جیت گئے، صوبائی اسمبلی کے انتخاب سے پہلے جیل چلے گئے۔ حاجی صاحب وفاقی وزیر 1978 میں بنے اور بڈگرام کے یہ پہلے شخصیت ہے اور آج تک یہ آخری بھی ہے جو وفاقی وزیر بنے ہیں۔ وہ حاجی فقیر محمد خان صاحب ہے جو 1978 میں وفاقی وزیر بنے اور 1979 میں جمعیت علماء اسلام حضرت مفتی صاحب کے ہدایت پر وزارت سے مستعفی ہو گئے۔ دیشان اور پرخیل قوم کا بڑا تنازع بندوبست کے سلسلے میں حاجی صاحب کی کوششوں سے شریعت کے مطابق حل ہوا جو آج تک قائم ہے۔ آج حاجی صاحب ہمارے مہمان ہے اور ہمارے حاجی صاحب سے انٹرویو لینے کا اور سیاسی زندگی اور حالات کے بارے میں سوال جواب کا مقصد صرف یہ ہے کہ نئے نسل، نوجوان اور یہ لوگ اپنے اسلاف اور بزرگوں کی زندگی کے بارے میں جان سکے اور سمجھ جائے کہ ان حضرات نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ حاجی صاحب شورو کے خدا ہوا ہے چتاسو خو دا خپل ځای ستاسو والد صاحب رحمت الله علیه او تاسو مشران وای
نو شروع بدینه وکړي چې تاسو څنګه ابتدایي تعلیم څنګه شروع کا او کم ځای ته سفر وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو انسان چې را پیدا شي نو ډېر څه پریشان حالي ورو دله خدای حوصله ورکړي او بیا ځان لپاره د خپل لار متعین کړي. چونکې بټګرام یو داسې علاقه وه چې دا دې ته قبایلي ویلې کېده او حکومت پاکستان اس عمل دخل نه لره. په دې سلسله کې زه خپل والد صاحب د تعلیم اهمیت په بنیاد باندې د کور نه وختلم. زه ډېر ماشوم وم او حیدرآباد دکن ته ولېږلم چې هلته زما یو تره و عالم دین و او هغه سره زه پاتې شلم او 10م امتحان ما هلته پاس که. چونکې هغه عالم دین و نو هغه زه دارالعلوم دیوبند ته راولېږلم او دلته کې سن 1942 نه واخلا تر سن 1947 پورې ما د دیوبند کې موقوفون علیه پورې کتابونه ولوستل. رمضان په میاشت کې زه کلي ته راغلم او کلي کې چې واپس لما نو پارټیشن شروع شو، د هندوستان او د پاکستان جوړېدو مرحله راغله. په هغې سلسله کې تګ را تک لارې بند شلې. زه د مجبورۍ د وجې نه مزید تعلیم جاری ساتلو نه محرومه پاتې شم. هغې نه وروستو بیا په خپلې علاقه کې چې کوم ذمهدارانې وې زما د والد صاحب هغې ته ما سر ونیو او انشاءالله تعالی تر دې وخته پورې چې څه ذمهوارۍ ما ته ملاو شوې وې هغه ما بخوبي سرته ورسولې. سیاسی معاملاتو کې چې کله قبایل زمشل زمونږه او سن 1952 کې مرجر شو نو حکومت هغه علاقې کې مرکزی قیادت ته دغه ورک اهمیت ورک او الیکشن هلته کې شروع شو. مولانا غلام محمد صاحب رحمت الله علیه په دې سلسله کې بټګرام ته راغی او هلته کې یو جلسه وکړه او هغه جلسه کې ما ته دعوت راکړه چې ته جمعیت ته شامل شه، جمعیت کې شامل شه. نو دې کې شک نشته چې زه علماء دیوبند سره تعلق مې وو نو زما به فطري طور سره دغه جمعیت علماء اسلام کې شمولیت ما ته موزون ښکارېده نو زه شامل شلم او د الله په فضل و کرم سره اوسه پورې دغه جمعیت سره وابسته یم. بل یو جماعت سیاسي جماعت ته نه یم تللی. په دې سلسله کې جمعیت علماء اسلام ما له ډېر ښې موقع راکړي دي او زه د اهمو عهدو باندې فایز کړی یم. مثلا په بټګرام کې د صوبې تحصیل امیر جوړ کړی شم. حالانکه علما هلته ډېر وو خو په ما یې اعتماد وکړو. هغې نه وروستو ضلع مانسهره چونکې زمونږ ضلع وه د هغې امارت راته سپرد شو او هغې نه وروستو بیا په صوبه سرحد نائب امارت مولانا بنوري رحمت الله علیه په قیادت کې هغه راته ملاو شو او ورسره چې څنګه وخت تېرېده نو بیا په دغې کې په مرکز کې زه د جمعیت علماء اسلام ډیپټي جنرال سیکرټري هم جوړ شلم او یو وخت داسې راغی چې ما د ټول پاکستان الیکشن د جمعیت علماء اسلام د پارټۍ سرته رسولی و او ډېر ښه انداز کې ما هغه سرته ورسو.
ها اوس داسې خبره ده چې ما خپل دا خو د جماعتي نشیب و فراز لیکن جمعیت چې په ما کوم اعتماد کړی و هغه اعتماد دا و چې ټولو نه مخکې مفتی محمود رحمت الله علیه ما پسې مولانا حبیب ګل صاحب د ټل نه را لېږلی و او چې ته به سینټ ته ودرېږي. حال دا چې ما خپل په ذاتي طور سره انکار کړی و چې نه زه به نه ودرېږم، ما نه مشران شته، قابل خلق شته، لیکن مولانا په دې زه مجبوره کړم چې ته به خامخا ودرېږي. الیکشن ته زه ودرېدلم، داخله مې وکړه پېښور کې، لیکن هغه انتخاب بیا ما ونه کړی شو او د هغې وجه دا وه چې موږ سره ANP دا وعده کړې وه چې که جمعیت سیټ خالی کېږي نو موږ به ووټ ورکوو او که زمونږ د ANP دغه سیټ خالی کېږي نو جمعیت به موږ له ووټ راکوي. لیکن دغه سیټ د حاجي شبیب په وجه باندې دا خالی شو، دا د جمعیت سیټو، خو هغې انکار وکړو، د خپلې معاهدې نه وتښتېدل. په دې وجه باندې ما خپل نوم واپس واخیسته او هغه الیکشن ما ونه کړو. هغې نه وروستو مفتی محمود رحمت الله علیه 2 ټکټه ما ته راکړه، یو قومۍ لپاره او یو صوبې لپاره. دا ولې؟ ځکه چې مولانا عبدالحکیم صاحب جمعیت علما صاحب په ټکټ باندې مخکې کامیاب شو، خو چونکې هغه بیا پارټي پرېښې وه، په دې وجه باندې دا ټکټ یې ما ته راکړه. ما الیکشن وکړو، خپل مد مقابل په مقابله کې ډبل ووټونه مې واغستل او قومي اسمبلی الیکشن میں وګاټه. لیکن صوبائی اسمبلی نه موږ بایکاټ وکړو په دې بنیاد باندې چې هغه وخت کې د پټو صاحب دورو د ځانلای الزام ولګاو قومي اتحاد پہ او هغه الیکشن پوسټپون شو، ملتوی شو، نو بیا هغه الیکشن ونه شو. بیا جیل ته به لاړو، جیل کې ډېر وخت ولګېده او بیا هغې نه وروستو چې جیل نه واپس لو نو ضیاء الحق قومي اتحاد ته دا ووایي چې زه اسلامي نظام راویستل غواړم، نو تاسو ما سره تعاون وکړئ. نو قومي اتحاد فیصله وکړه او هغې کې د مفتی محمود د طرف نه زه مرکزي وزیر مقرر کړی شلم. موږ خپله وسه کړې وه هغې کې چې څومره موږ نه کېدی شو اسلامي نظام دپاره، مثلا نفاذ حدود دا هغه وخت کې موږ وکړه پې، ځکه چې د هغه وعده وه او وعدې نه وروستو بیا هغه خپلې وعدې نه منحرف شو. لیکن بهرحال موږ خپل کوشش کړی و. هغې نه وروستو څه هغې سلسله کې اوسه پورې حال دا و چې د قومي الیکشن نه وروستو ما یو ورځ ممبري نه ده کړې، ځکه چې بټو صاحب یې سملای له راځی او مفتي صاحب یې جیل ته راځی، موږ جیل ته لاړو، نو ما هغه ممبري ونه کړه او پرې مې خله. بیا وزارت وخت چې راغی نو نه همیشته ټوټلي زما د وزارت تېرې شوې وې. په هغې کې موږ قانون سازۍ کې دغه حدود آرډیننس نافظ کړه او خپل هغه وعده پوره کړه. تعلیمي ایجوکیشن باره کې سکیمونو باره کې خلق وایي چې تا څه کړي نه دي. حقیقت دا دی چې نه همیشته کې به سړی څه وکړي، بیا د ماشاء الله دور ومو، لیکن باوجود د هغې نه چې د بجټ نه وروستو وزارت ته تللی وم، د بجټ دویم بجټ نه مخکې زه وزارت نه واپس شوی وم، استعفا مې ورکړې وه، بیا هم ما یو څو کارونه کړي چې هغه تاسو ته ښیم. ایجوکیشن باره کې یو های سکول ټیکري بانډیګو ما منظور کړی دی. هیلث په باره کې خیر آباد کې یو سیول ډسپینسري، خراړی کې ډسپینسري، هوتل دیشانو کې یو سیول ډسپینسري، بدکل علاقه کې هوتل نومي یو ځای دی، هلته مې یو سیول ډسپینسري منظور کړې وه. نو دا د هیلث اسکیمونو. آب نوشۍ په باره کې واټر سپلای اسکیم ګجبوډای او واټر سپلای اسکیم پګوړه او واټر سپلای اسکیم ګیدړی، دا 3 اسکیمونه ما کړي وو. یو غاړ نه بلې غاړ نه مې پیسې راښکلې، خو بهردار کارونه مې کړو. توانایي په باره کې چونکې زه د پاکستان وزیر وم، نو ګلګت کې یو ګریډ سټیشن هلته ما منظور کړی و.
مواصلاتو باره کې آزاد کشمیر ته زه ورغلی وم 3 بریجه هلته کې هغه ما منظور کړي وو. دا مواصلاتو کې لویه خبره ما دا کړې وه چې دا نن چې کوم تورغر یادېږي، دا تورغر کې یو روډ چې هغې ته انډس روډ وایي، هغه ما خپل په رپورټ باندې ضیاء الحق ته لیکلي وو او هغه روډ منظور شوی او اوسه پورې هغه روډ چلیږي. ډېر لنډ دی ځکه چې هغه روډ چې و آل وې د روډ و، واوره هغې ځای باندې نه لګېده، سلایډونه پکې نه کېدل. نو ما دا تجویز ورکړی و چې یاره دا روډ دی وشي، دا ډېر لنډ دی. نو د تھاکوټ نه واخله تر هریپوره پورې هغه روډ اوس هم جاري دی او خلک ترې اوس مستفید دی. دغه رنګې یوټیلیټي سټورز دا مې هم سب منظور کړي وو او دیشانو او د میاګانو د شانو او د میاګانو تنازع وه په ځنګل په باره کې د بندوبست د دور. هغه تنازع ما په خپل کوششونو سره شرعي انداز کې هغه ما سر ته رسولې وه. نوکری موکری خدا چې کېږي چې سړی یو ځای کېږي، نو د اتو نهو میاشتو کې ما خام بارې خلک نوکران کړو چې هغې اوس هم نوکرو کې دي او ډېر ښه پوسټونو باندې دي. دا و زما د نهو میاشتو کارګزاري چې ما تاسو ته بیان کړه. حاجی صاحب دا خو تاسو د جمعیت علماء اسلام وزیر وای او دا کارونه خو ظاهر ده چې جمعیت علماء اسلام کړو. تاسو د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه باره کې سویل غواړئ او تاسو هغه سره یو ځای ډېر قریب پاتې شوی او جمعیت علماء اسلام کې هزاروي صاحب سره هم تاسو پاتې شوی. د دې دواړو بزرګانو باره کې چې دوی دا سیاست څنګه و او تاسو دوی سره څنګه وخت تېر کړو څه انداز؟ دا ډېر ښایسته سوال تا وکړو ځکه چې قیادت متعلق چې سړي ته څه معلومات دي هغه په کار ده چې عوامو ته ورسوي. ما څومره پورې چې وخت تېر کړی دی جمعیت علماء اسلام کې د دې دواړو مشرانو په ما فل اعتماد او هرې خبرې کې ما سره هغې ډېر نرمي اختیار کړې ده او همیشه دپاره زما هغه وینا له اهمیت ورکړی دی. ما هغې کې هیڅ قسم کمزوري نه وه لیدلې تر دې پورې چې د وزارتونو دور چې راغی نو ټولې دنیا سفارشونه وکړه مفتی صاحب ته چې یاره موږ کې وزیر واخله، زموږ صوبې نه وزیر واخله، زموږ د علاقې نه وزیر واخله. ما نه مفتی صاحب ته دا ریکویسټ کړی نه ما مفتی صاحب پسې جرګه لېږلې وه. از خود مفتی صاحب ما ته وایي چې ته به وزارت له ځې او ته به دا کوې. نو ما ورته ووایي چې زما شوق نشته او زه نه غواړم چې تاسو ما کوئ، ما نه سینیر خلق شته. خو هغې وایي چې نه د الله نصرت هغه چا سره وي چې کوم خلق عهده نه غواړي، لہذا ته به ځې. نو دا اعتماد په ما کول، بیا دوه ټکټه یې راکول او د هغې هغه مینه محبت اوس هم د هغه زوی مولانا فضل الرحمن صاحب اوس هم هغه شانتې قدر کوي زما چې څنګه مفتی صاحب کو او زه د دې جماعت سره وابستګي خپله خوش قسمتي ګڼم. د هغې دیانت او امانت کې څه فرق نشته. که تاسو له یاد دي خلک وایي چې یاره د قادیانیت اقلیت ګرځول دا د فلانی کار دی، دا د فلانی کار دی. زه وایم دا د جمعیت علماء اسلام کار دی. که چېرې دی په اسمبلی ممبرانو کې اتحاد نوې پیدا کړی او اسمبلی ممبران دې ته نوې تیار کړی چې قادیانیان چې دي دا غیر مسلم دي، اقلیت دي، نو هېڅ چېرې به دا مسله نه وه حل شي. خو هغو په حکمت عملی سره کار وکړو او خدای فضل و اسمبلی قرارداد پاس کړه. اوس هم دې مسئلې کې هېڅ قسم تنازع یا شک شبه نشته. حاجي صاحب نوې خلق چې کوم اوس دی ډېر کم خلق په دې باره کې معلومات ورته ډېرو کمو خلقو ته دي او ستاسو خو د دې د صف اول کسانو کې وایي
حضرت مولانا عبدالحکیم رحمت الله علیه الیکشن باره کې او د سب کارونه کړي او کنو کړي او د څنګه ممبر د باره تاسو تاثرات مولانا عبدالحکیم صاحب خجرار سړیو او جمعیت الاسلام پوری سو پوری چې د جمعیت کې حق کردار ادا کړ دے خو وروستو داسې صورتحال پیدا شو چې هغه جماعت پریخ نو په هغې وجه باندې بیا د هغه پوزیشن لږ کمزوری شو خو کارونه مارونه هغه وخت کې دومره اهمیت نه لرل او نه اسمبلونه کارونه چا غوښتل هغه وخت کې قانون سازی وي او د په اسمبلی کې ډېر ښایسته کردار ادا کړو خلک ترې خوشحاله او خفه نه وو خو هغه نه یو کمزوري دا وشله چې هغه جماعت پرېښه په هغې وجه باندې بیا جماعت هغې نه دغه شو او دوباره ټکټ یې مال راکړ حاجی صاحب 1988 کی پس وجوهاتو باندې الیکشن او بیلې شو د دې باندې لوګان ته کې خبره وکړه اصل خبره دا ده چې زه یو عوامي سړی وم زمونږ د علاقې قبایلی سسټم کې خانزم ډېر مؤثر دی یو څو خانان داسې وو چې هغوی دا نه غوښته چې عوامي سړی دی اسمبلی ته لاړ شي او د عوامو نمایندګي دې وکړي نو دې وجې نه هغه زما مخالفت کې یو زما خپل خان مرګری و خو هغه ما ته ودرېده نو هغه ووټونه نیم هغه واغستل نیم ما واغستل او هغه په دې وجه باندې چې هغه لاړ د مولانا سمیع الحق صاحب نه جمعیت ټکټ راوړه نو هغه نیم ووټونه هغه واغستل نیم ما واغستل نتیجه یې دا وښل چې 500 ووټونو باندې الیکشن وبیللی شو بیا ما هم وبیله هغه هم وبیله او ایوب خان صاحب د بیارای الیکشن وګاټه نو دغه وجه وه چې هغه الیکشن موږ وبیله او هغې نه پس بیا الیکشنونو کې داسې دلچسپي ما هم ډېره نه ده اخیستې په دې وجه باندې پاتې شوم حاجي صاحب تاسو لکه څنګه چې په 1970 کې د مولانا عبدالحکیم صاحب سات ورک او 1977 کې تاسو باندې ټولو خلکو اعتماد وکړ 1985 کې د غیر جماعتي الیکشن په سلسله کې جمعیت علماء اسلام د الیکشن بایکاټ کړو او تاسو هم حصہ وانه غستله خو دغه وخت کې تاسو د خانیزم خلاف یو اتحاد جوړ کړو او د دې باندې لږ خبرو کوي چې پنغول قوم سره خو تاسو رشتہ داری هم وه خو دې ځای کې تاسو دونه څوک کینډیډیټ هم ودرولو اصل خبره دا ده چې زه فطري طور سره جمعیت علماء اسلام نظریه لرم او لرله مې نو ما د علاقې د غټو خانانو مخالفت کې حتی الوسه کوشش کړی هر مرحله کې چې ما ته څوک قومي سړی ملاو شوی دی ما د هغې حمایت کړ دی لکه مثال په طور سره اول کې مولانا عبدالحکیم بیا د دیشانو نه عبدالقیوم ولاړو یو بیا دغه رنګې د نواز د پنجغولو نه یو هلک ولاړو او دې نه وروستو آخري کې بیا چې نور جماعتي طور سره چاته ټکټ نه میلوی د هغې باندې خانانو قبضې راوړې وې نو احسان الله نومې اجمیري یو زموږ ورور هغه د قومي یکجهتۍ په بنیاد باندې اتحاد په بنیاد باندې هغه موږ الیکشن ته ودرو او الیکشن هغه ذیلي خو بیللی و چیرمین جوړ شلو لیکن چې کله قومي ته ودرې نو بیا هغه الیکشن هغه ونه ګټه په دې وجه باندې چې خانیزم زیات مؤثره شي هغه وخت کې او هغوی سر یو کو نو هغه بیا الیکشن وبیلو نو دې وجې نه ما حتی الوسه کوشش دا کړ دی چې څنګه زما جماعت یو عوامي جماعت دی دغه زما ذهن هم یو عوامي ذهن دی او ما همیشه د عوامو حمایت کړ دی د خانیزم چاپلوسي مې ډېره نه ده کړې حاجي صاحب زما سوال خو د چپرګام نواز باري کې و او تاسو په ټولو روشنی واچوله اوس ضمنن کې سوال لازي د احسان الله باري کې
خو تاسو د نواز باره کې لکه خبرو کوي چې تاسو د الیکشن لپاره ولې ودرو او د کې صلاحیت وکنو. اصل کې خبره دا وا چې نواز یو نوجوان لکو او تعلیم یافته و او هغه وخت کې د خانیزم مقابله کول په صوبایي سطح باندې ډیره مشکله وه او ما دا اندازه ولګوله چې پنغول یو لوی قوم دی او کچري دو اتفاق وکي او زور سره تعاون کوما نو ان شاء الله د الک به الیکشن وګټي. نو هغه وجینا ما دغه حمایت کو خدای شته ډیر ښه نمبر خوټونه غستیو او کامیابی ته نږدې وو لیکن قسمت کې به نو هغه الیکشن بیا وبېلو. لیکن ما خپل وسه دا کړی و چې جانی مالی بلکې ګاډي مې ورهم ورکړو او ما دغه خجوخت حمایت کړو. زه واحد یو سړی و مقومونو کې چې ما دغه حمایت کړو، نور خانان ټول دغه مخالفو. حاجی صاحب 1993 میں الیکشن کی جماعتی اختلافات په وجه باندې تاسو سیاست نه کنارکشي اختیار کړله او په هغه سلسله کې بیا جمعیت علماء اسلام الیکشن وبېلو. نو کله چې احسان الله د اجمیري تاسو ناظم صاحب الیکشن حمایت دی هغه کړو، نو دغه وخت کې خو جمعیت علماء اسلام نه تاسو په سایډ باندې وای. د کې شک نشته چې کله نشیب و فراز خارزه کې راځي جمعیت علماء اسلام نظمه سلګ وخت کې اختلاف پیدا شو، خو هغه اختلاف داسې نه و چې هغه ما چټبلې سیاسي پارټۍ ته تللی وې. ما باقاعده هغې خیال ساتل دی، ما خپل ووټونه ورکړ دي، ما کوششونه کړ دي، د هغې کینډیډیټ مې کامیاب کړ دی، خو په خپله هم سیاست نه کناره کش شوی ما. بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب دا مهرباني وه چې هغه خپله راغی او هغه زما تحفظات یې لرې کړه او بیا هغې نه وروستو زه بیا هم جمعیت ته هیمه او انشاءالله زما اوس خدمات جانی مالی قرباني هر څه جمعیت سره دي او زما به دا کوشش وي چې جمعیت علماء اسلام چې څومره دا علاقات جمعیت سره ده دینه نور رس سره د دین دونی راتچوګني خدمات وشي او سکاله د بلدیاتو کې ما خپل کوشش کړ دی، ما خپل یونین کونسل کې ډېر کامیابی سره دا الیکشن کړ دی، لیکن ضلع په موږ په سب مجبورای باندې وبېلله. خدای کړي ان شاء الله راتلونکي بیا موږ دا الیکشن ګټو. پروګرام اوریدو نه وروسته چې سوال جواب ان شاء الله حاجي صاحب به د هغې جواب راکړي، سوال به موږ نوٹ کو او بیا به د هغې تفصیل سره جواب راکړي. حاجي صاحب کوم چې تاسو د سیاست نه د جمعیت علماء اسلام کې خو وای خو سیاست د جمعیت علماء اسلام نه کنارکشي اختیار کړې وه، نو په دغه سلسله کې د مولانا صاحب خو تاسو سره ښه تعلق او تاسو سره تګ راتګ یو ما و، خو آخره پورې بیا مولانا صاحب په خپله ستاسو کور ته راغی او مولانا صاحب په خپله دا اعلان وکړ چې حاجي صاحب دوباره د جمعیت علماء اسلام په سیاست کې دوباره ایکټیو شو. دا خبره دا ده که نه چې جمعیت علماء اسلام ما پرېښی نه دی، خو څه وجوهات داسې را پیدا شله چې یو خان سره زما مخالفت راغی او جمعیت د هغه خان په وجه باندې بیا بغیر اظهار وجود نوټس ورکولو زما بنیادی رکنیت معطل کړ. په هغې وجه باندې بیا ما خاموشي اختیار کړه. خو بیا چې کله مولانا صاحب راغی او دا یې ووایي چې څه شوي دي هغه شوي دي، راتلونکي له به د یو بل خیال ساتو او دې نه بس که ته واپس راشه جمعیت ته. نو خپله چې هغه راغی نو بیا د هغه د پلار احسانات ما سره او د هغه هم ډېر احسانات دي، نو دې وجې نه ما بیا بله لار اختیار نه کړه، زه بیا هم هغه جمعیت ته واپس لم. حاجي صاحب 2013 الیکشن خو د نه مخکې زما سوال دا دی چې په 2002 کې او 2008 کې تاسو جمعیت علماء اسلام ته الیکشن کې څه رکاوټ راوستې وه خپل په دغې باندې کوم چې ستاسو زیاتې پولینګونه وو،
نو تاسو په هغې باندې جمعیت باندې څه رکاوټ راویستی و؟ دا خبره ده چې کله زه خفه وم نو ما هغه اکټیو پارټ نه دی ادا کړی جمعیت علماء اسلام دپاره او زه کور ناست وم خپل په مرضا باندې چا ووټ چاله ورکو هغه به یې ورکړي خو ما هغې کې دلچسپي نه وه اخیستې او کله چې بیا مولانا راغی نو هغې نه پس بیا خو خود بیا زما دا جانی مالی نو څومره چې ما کوشش دی هغه کړی دی او د خدای په فضل سره بیا جمعیت علماء اسلام خپل سیټ بیا بحال کړ او ویې ګټه. حاجي صاحب تاسو خو د بډګرام ډېر مشران او غټ غټ خانان کتلو لکه څنګه چیف اف سواتي د لیلیچنګو خان نسیم خان وخت تاسو کتلیو د یلو نواب تاسو کتلیو د بډګرام غټ غټ خانان او د ترن مشران او د ټاکوټ د دو په وخت کې خو تاسو وما سیاسي هلې ځلې کړي که نه؟ دې کې شک نشته چې د خانانو علاقه باندې هولډ وو خو چونکې دوی سیاست نه لا تعلق و همیشه ځکه چې قبایلي علاقه وه الیکشنونه نه و پکې نو سیاسي معاملات د دوی هېڅ قسم نه و او زه د هندوستان باشنده وم ما هندوستان کې وخت تیر کړی و نو ما ته د سیاست نشیب و فراز معلوم و ما د خانانو په مقابله کې کم خان سره چې مرګرتیا کرده یا کم خان زما خبرې ته ښه ویلي نو ما هغه سره تعاون کړ دی دې کې هېڅ شک نشته چې سیاست زیاته تجربه زما وه او ما هغه علاقې کې خانانو له د دې ډېر دغه ورکړ دی کوشش مې کړ دی چې دې ته راشي او د قومي دغې کې راشي دا خلک. حاجي صاحب دغه خلک چې مشرانو لکه د بیارۍ خانان شله د بډګرام خانان شله د ترن خانان شله او د ټاکوټ شله یا د یلو خانان شله یا د لیلیشنګو خانو دا خلق په خپله پیدایشي خانانو که دا د خلقو خانان جوړ کړو دي؟ خبره دا ده چې مونږ خلقو ته سواتي قوم ویل کېږي او مونږ د سوات نه راغلی خلق وو او دا یو شانتې قومونو یو شانتې خلق وو خو ځینې پکې په دې وجه باندې خانان شله چې هغې څه سرمایه جمع کړه ځان ته او څه د قومونو څه اختلافاتو نه فایده واخیسته د هغې په نتیجه کې خانان شله هغه او نور خلق خپل په ځای پاتې شله نو دې وجې نه دا خانان چې دي دا خانان شله او نور خلق غریبانان شله بیا بدستور چې دا علاقه قبایلي وه نو قبایلي سیستم کې خو دغسې کېږي چې عوامو حیثیت کمزوري او د زراور سړي طاقت زیاتی په هغې وجه باندې هغه بیا خان شي یا نواب شي. ستاسو خبره دا ده حاجي صاحب چې دغه خلق چې دی دا سواتي قوم دی او دا دغه د قوم حصه ده او دو دلته مشران جوړ شلل نو د دو په دې مشرۍ باندې د خلقو اعتماد کړی و که دا هسې په ظلم باندې مشران جوړ شلي؟ خبره دا ده چې مشر شي نو پښتنو کې دا رواج دی چې د مشر قدر عزت کوي. ظلمونه به شوي چانه زیاتې به شوي چانه لیکن دا ده چې قومونو هم خپل حیثیت قائم برقرار ساتل دی او د خدای فضل سے د خانانو سره جنگونه کړ دي او مقابله کړ دي خو خپل ځان ټینګ کړ دی. خان خپل په ځای خان دی او قوم خپل په ځای قوم دی او داسې نه وه کنه چې زموږ قومونو غلامي اختیار کړ دی چا غلامي چا نه ده اختیار کړ دی او بالکل خپل حیثیت قائم دائم ساتل دی. حاجي صاحب پاګوړی کې تاسو یو ډېر لوی د اوبو سکیم کړی و او هغه ټول کلي دپاره و. زما معلوماتو مطابق دا تاسو ته سابق صاحب رحمت الله علیه ویلو او تاسو د هغه په وینا دا سکیم کړی و خو پاګوړی سره ستاسو یو لوی تعلق دی اوس هم دی او مخکې هم دا په څه سلسله کې دا ستاسو رشتهدارانو مخکني؟
اصل کې د پاګوړی سره زمونږ دا رشته چې دا لږ وخت نه ده، دا د 2-3 پیړو ده. ځکه چې زما د پلار مور چې وه هغه د پاګوړی وه، او بیا هغې نه پس ته زمونږ یو بله رشته وشله چې زما خور هلته کې پاګوړی کې واده شله. نو دا رشتې زمونږ وې او په دې بنیاد باندې زمونږ تګ راتګ د پنجغول قوم سره ډېر زیات و، او دې موږ هم ښه د قدر نظر سره کتلي وو، موږ هم دې سره ډېر ښه تعلق قایم دایم ساتلی. حاجی صاحب زه تاسو نه دا سوال کوم چې مولانا عبدالحکیم صاحب چې کله الیکشن ته ودرېده نو هغه خو خان نو نه، هغه سره د چا خان تاسو ته زیات معلومات دي چې هغه سره د چا خان حمایت وو. د دې څه وجوهاتو چې د الیکشن وګټه نو دا د بډګرام د قوم څه تاثر ولکه د الیکشن ګټل؟ مولانا عبدالحکیم صاحب په خپله ډېر قابل انسان و، خو ډېر غریب و، او د هغې د والد صاحب هم کمزوري وه، پردی ځمکه کې پاتې کېده غریب و. نو په دې وجه باندې حیثیت یې دومره نه و. مقامی خانان خو د هغه ډېر سخت خلاف و، او هغه چونکې د خولې تکړه و، ښه مقرر و، او زه واحد یو سړی وم چې ما د مولانا عبدالحکیم ښه په باندې دهل ملګرتیا کړې وه، او په ډاګه ورسره ولاړ وم، حفاظت یې هم ما کو، او ووټ به مې وله هم پیدا کو، او کمپین کې به هم زه ګرځېدم ورسره. نو دغه یو وجه وه چې په هغې باندې هغه له خدای دا کامیابي ورکړه، او جمعیت علماء اسلام او د علماو باندې چې کوم اعتماد و هغه وخت کې د خلقو هغه ډېر زیات و. په دې وجه باندې د خانزم نه لږ ستړي ومو، په دې وجه باندې هغه کامیابي حاصل کړې وه. حاجی صاحب مطلب دا دی چې جمعیت علماء اسلام باندې شروع نه د بډګرام خلق اعتماد کوي، او دویمه خبره دا ده چې د بډګرام دا خلق د خانیزم په دغه کې ماتخت نه دي، دا آزاد خلق دی چې دوی یو عام سړی د خانانو په مقابله کې کامیاب کړو. دا خبره صحیح ده 100% چې جمعیت علماء اسلام په بټګرام داسې واحده ضلع ده چې همیشه جمعیت علماء اسلام دا سیټ ګټي، او دغه مقابله کې کو ورکر دی هغه د جمعیت علماء اسلام دی، بل یو سیاسي جماعت دومره ورکر نه لري په بټګرام کې چې هغه به یو سیټ وګټي. اکثر دا جمعیت علماء اسلام سیټ ګټي، وجه دغه دا ده چې خلکو دیندار دي، دین سره مینه ده، دین سره محبت ده، او جمعیت علماء اسلام باندې اعتماد لري، جمعیت په قیادت باندې دغه اعتماد ده. په دې وجه باندې هغه همیشه لپاره جمعیت کینډیډیټ قومي اسمبلی سیټ همیشه لپاره ګټي. حاجی صاحب تاسو مستقبل کې څه ګورئ چې جمعیت علماء اسلام په بډګرام کې په څه پوزیشن باندې دی؟ مستقبل هم بدستور دغه څه دی چې جمعیت علماء اسلام به دا سیټ ګټي، او زما دا یقین دی چې څوک مقابله نشو کولی. دغه وجه ده چې سرکرده خلق چې څومره د خانانو کې دی هغې دا خواهش دی چې موږ ته جمعیت ټکټ راکړي، لیکن جمعیت علماء اسلام دا خیال ساتي چې نه، دا د عوام حق دی، عوام چې په چا اعتماد لري حق چاته به ټکټ ملاوي. دغه وجه نه خانزم تر اوسه پورې محرومه دی د جمعیت ټکټ حاصلولو نه. حاجی صاحب ما دا اوریدي دي چې سی فریق اتحاد چې کله په صوبې کې شو 1993 کې د جمعیت علماء اسلام او د پیپلز پارټي او جونیجو لیگ چې کوم اتحاد شو، دغه وخت کې د صوبې واک اختیار تاسو سکو، او په دې مذاکراتو کې تاسو وای؟ ما خو نه یادېږي چې زه دې کې ومه، خدای خبر دی چې دا څنګه اتحاد شوی دی، ما ته د هغې معلومات دومره نشته. حاجی صاحب تاسو ډیر خلق کتلی دی او ډیر تجربه لرئ، نوی نسل ته، نوجوانان خلقو ته
تاسو سویل غواړئ. تاسو لکه د بټګرام په سطح باندې ټول ویلوی خانان او دغو مشران کتلی او د علماو کې تاسو غټ غټ علما کتلی، دارالعلوم دیوبند مشران او بیا پاکستان کې چې کوم بزرګانو هغه کتلی. نو په هغه سلسله کې چې دا اوس د فیسبوک دور دی او پټګرام نوجوان نسل ته تاسو سویل غواړئ. زه دا وایم چې بټګرام ډېره پسمانده ضلع ده او دی دا دانسته اقتدار خاوندانو دا ضلع پسمانده ساتلې ده او سل د خپل د مفادو دپاره، لیکن اوس داسې لګي چې دا خلق عام طور سره بیداره شوی دی. او که تاسو فکر ته راځي دا خبره، نو حالیه یو نوی تنظیم جوړ شوی دی چې هغې ته یوه وینه ویلی کېږي او زمونږ د یو پوره علاقې خلق چې دی هغه متفق شوی دی او د خانزم نه نفرت ناره لګول ده او ځینې پکې داسې ګډ وډ راشي چې سپکه هم ووایي، لیکن زما دا خواهش نه دی، زه وایم چې سپکه د هېڅ څوک چاته نه وي او دا زمونږ مشران دي خانان. خو بهرحال دا قوم بیداره دی اوس او د نوي نسل له پکار دي چې دوی د ازادۍ نه فایده واخلي او تعلیمونه خپل جاري وساتي، ځکه چې دا ډېر عمر شو، سن 1952 نه مرجر شوی دی او تر دې وخته پورې خانزم په دې علاقه باندې مسلط دی. نو که دوی چېرې لږ ونې بیدارۍ نه کار واخلي نو انشاءالله دا الیکشن به دوی وګټي او خانان چې څومره دي دی هم زمونږ د غریبانانو په ووټ باندې کامیابېږي. هسې چا څخه دومره طاقت نشته چې هغه به خپله کامیابي ځان ته حاصله کړي. حاجي صاحب تاسو خپل قیمتي وخت راکړه. ها سوال شته اوس که څوک چا سوال کړي جي د هغې موږ تاسو ته ویو. دا یو ملګري سوال کړی دی جی صاحب چې 1988 کې جمعیت علماء اسلام فیاض خان لا د ټیکټ ورکولو فیصله کړې وه او تاسو دا ټیکټ نه ورکو. دا ډېره غلطه خبره ده. جمعیت علماء اسلام هغه وخت د مفتی محمود په قیادت کې و. مفتی محمود پسې فیاض خان هم ګرځېدلی و، علماو کې ډېر خلک ګرځېدلی و، خو هغه هر یو له به دغه جواب ورکو چې بس چې څه شوي دي هغه شوي دي، دا ټیکټ یو نه 2 ټیکټه به زه د فقیر محمد له ورکوم او دی به په الیکشن کوي. که کم سیټ یې وګاټه نو بل ته به بیا الیکشن نه کوي، بیا به هغه بل چا ته ورکو، لیکن دی به دواړو ته ودرېږي. نو دا خبره غلطه ده چې ده ته ټیکټ میلاو شو، بلکې فیاض خان ما ته په خپله مینت کو چې ته دا ټیکټ ما ته پرېږده. نو ما ورته وی چې لا شک قیادت نه ټیکټ واخله، ځکه چې دا ټیکټ د قیادت په اختیار کې، زما په اختیار کې نه دی او که تاله درکې نو زما په اعتراض هم نشته، لیکن هغه ټیکټ هغه له ور نه کړی شله او د هغې نتیجه دا راوخته چې هغه بیا چا خطا که او مولانا سمیع الحق صاحب څخه یې بوته او هلته یې ټیکټ واخیسته هغې نه او په هغې باندې بیا الیکشن وکړو. دغه وجه چې ما هم الیکشن وبیله هغه هم وبیله، بیا دواړو هغه ووټ تقسیم شو په جمعیت په وجه باندې. حاجي صاحب دا یو سوال موضوع سوال خو نه دی، خو دې ملګري دا سوال کړ دی، دا سوال به مونږ واخلو. دی وایي چې 1988 الیکشن کې دا نعره لګېدلې وه چې بڑا ووٹ فقیر کا، چھوٹا ووٹ تیر کا، او د تیر په نشان باندې مرحوم عطا محمد خان الله پاک وبخښي ولاړو. دا نعره غلطه ده، دا ما نه ده اورېدې، نه دا غلطه چا ویل ده، هسې به چېرته یو ځای نیم کې چا لګولي او داسې نه ده شوي. چېرته زمونږ دا اتحاد نه دی قایم پاتې شوی. حاجي صاحب تاسو 1988 کې الیکشن په یو ورځ نه کېده، قومي اسمبلی الیکشن به 2 ورځې مخکې کېده او د صوبایي اسمبلی الیکشن به بیا 2 ورځې وروستو کېده. نو 1988 کې د الیکشن د بیلول نه وروستو تاسو سره خو ملګرتیا کې
حضرت قاری فرید رحمت الله علیه دی الله پاک دغه مغفرت وکړي، الله دې غلو بخي. هغه تاسو سره په صوبایي کینډیډیټ وو. حضرت قاری صاحب باندې کې ستاسو برابر وټونه اغستو دي. زه دا نه شم ویلی چې دا هغه 100 ووټ اغستي یا ما 100 ووټ اغستي، ځکه چې دا الیکشن چې تیر شي نو بیا دا خبره آی گئی شي، بیا څوک نه یادوي چې دا فلاني څومره ووټ اغستی دی، فلاني څومره ووټ اغستی. ما ته دا علم نشته، خو انشاءالله تعالی د نورو ټولو کینډیډیټس نه به د قاری فرید ووټ زیات دي، زما دا اندازه ده. دا یو ملګري د سوال کولو بار بار کوشش کوي جس سے وہ د بنګا دا اخیری سوال اخلو. دا سوالونه مخکې هم ددو دی دا وی چې لږې ورځې مخکې تاسو په جمعیت علماء د په پټاګرام کې یو نوي تنظیم یو وینه چې کومه ده تاسو په هغې کې پروګرام کې شرکت کړی و. اول تاغو ته تاسو د هر قسم یقین دهاني کړې وه، نو تاسو په جمعیت کې او په هغه د په تنظیمونو کې هم دا د سوال دی. دا صحیح خبره ده چې دا یو نوې تنظیم جوړ شوی دی د نوجوانانو کې، او هغې له یوه وینه کله وله یوه مینه کله وله تور زرمې داسې نومونه ورکړي دي. د هغې سر دست نه منشور شوی دی، نه د هغې دستور لا موږ وضع کړی دی، او دغه یوه ناره هغې لګول ده چې خانزم له به ووټ نه ورکوو، ټول عمر موږ وله ووټ ورکړ دی او دوی زموږ حمایت نه دی کړی. هغه یوې ایشو باندې په یوې نقطې باندې ما د هغې سره تعاون کړ دی، او بیا به انشاءالله کوشش کوم چې یاره، او زما به دا کوشش وي چې که چېرې هغو په رښتیاو باندې د خانزم مخالفت کوي نو بیا ما سره داسې د هغې حل شته چې زه به هغې دا لار برابر کړم. په ما هغې دا اعتماد کړ دی او زه به دا اعتماد چې دی هغې له ورکوم او زه به یې په خپلې لارې راوړم، داسې نه چې ما به څوک راکاږي ځان ته، داسې نه شي کېدی. السلام علیکم. حاجي صاحب د دې سوال مقصد دا دی چې لوغه مخې ته ځو چې د جمعیت علماء اسلام او د یوې وینې ناره یو ده، لکه څنګه چې جمعیت علماء اسلام هر وخت کې کینډیډیټ بدل کړ دی او د خان په مقابله کې راګرل ادب احترام سره، نو یو وینې والو هم کس د خان مقابله کې چې راځي نو هغه د جمعیت علماء اسلام نارې سره نږدې دي، تاسو ځکه هغو سره ملګرتیا کوئ. دا زمونږ د دواړو میشن تقریبا یو دی، ځکه چې موږ دا غواړو چې خانانو نه د مخلوق آزاد شي، نو جاگیردار شو، چودھری شو، سردار شو، خان شو، د همیشه استثالي نظریه لري. نو په دې بنیاد باندې څنګه چې د هغې دا منشا ده دغه رنګې د جمعیت علماء اسلام مقاصد هم دغه دي. په دې وجه باندې ما د هغې سره دا تعاون کړ دی او زما دا یقین دی چې زما خبرې ته به هغو ښه وي او زما د خبرې ملګرتیا به کوي، او زه چونکې دې کې زیات تجربه کار وم په دې وجه باندې هغې راغلی دي په جرګې په شکل کې، زه ځان سره بولیم او هلته کې ما ورسره باقاعده دغه پرامیس کړ دی، وعده مې کړ ده چې ربی دا زما به تعاون تاسو سره وي. نو هغه دغې دپاره چې چونکې مفاد یو دي، مقاصد یو دي، په دې وجه باندې زه هغې سره تعاون کول غواړم. منګه د پروګرام کې 10 منټه 15 منټو پورې وقفه کوو او چې د کومو مرګرو سوالونه هغه تیار کړئ، موږ دوباره چې راشو نو بیا تاسو د سوالونو جواب راکو. سٹاپ کر دیتا سٹاپ کر حاجی صاحب
دا هغه سوالونه چې سمرګرو کړو سوالونه خو ډیرو خو تاسو په خپل په شریعت باندې پويږئ په دین باندې هم پويږئ خانه اعظم باندې د خانانو په غجرګو او د علاقې په مشروالۍ په غيوم پويږئ نو خپل قوم سره مرګرتیا کولو شریعت اجازه نه ورکړي جمعیت العلماء اسلام دینه منې کوي تاسو کوم مفتی صاحب وزاروی صاحب سره یا مولانا عبد الله انور صاحب سره د خلکو سره پاتې شوی د قوم لکه کم چې یو وینه دا کس تاسو قومي خلق دی نو جمعیت العلماء اسلام دغه ممانعت کوي نه دا خبره زما یقین ته رسیدل ما ډېر سوچ سمجھ سره دا تعاون لاس ورکړ دی غیلا چې جمعیت العلماء اسلام په کې نقصان نه مومي فائدہ به وي نقصان به نه ځکه چې یو لوی طاقت ده او دا طاقت چې جمعیت سره راشي چې خان زم مخالفت کوي خو بل لار بیا نشته بیا خو خامخ جمعیت سره تعاون کوي نو دې معنی به موږ مشورې کوو صلاحګانې به کوو ان شاء الله تعالی یو داسې یو فارموله به وضع کوو چې هغه کې زمونږ د تضاد کنره مری صحیح هغه به هم ختم شي تحفظات به د خلکو لري شي او د خان نظام نه به هم دوله خدای خلاصې ورکي اجي صاحب زما د دې سوال ته تاسو نه دا سوال لې چې 1962 کې بابا هزاروی د بډګرام نه د قومي اسمبلی الیکشنو کو 1970 کې مولانا عبدالحکیم صاحب د بډګرام نه د قومي اسمبلی الیکشنو کو 1977 نه تاسو په خپل میدان وګټ 1988 کې بیا تاسو د جمعیت العلماء اسلام نه الیکشنو کو 1990 کې الحاج علمزیب خان ټاکوټ والا الیکشنو کو 93 کو هغه کو 2002 کې قاری صاحب راغی مختلف ادوارو کې په مختلف وختونو کې اشخاص بدل شوي دي جمعیت العلماء اسلام په خپل ځای پاتې شوي دي لکه مولانا عبدالحکیم مولانا بابا زاروی ډېر غټ شخصیت وو بیا مولانا عبدالحکیم صاحب سیټو غټه هغه لر تاسو راوستي بیا تاسو سیټو غټه بیا یو د ګیپ او د اندرونی جماعت اختلافات نورستو علمزیب خان الیکشنو غټه نو دا جماعت اشخاص محتاج دي کنه دي د کس تاسو سره ده دا خبره واضح ده چې جمعیت العلماء اسلام یو نظریه ده او هغه یو طاقت لري دا د اشخاصو محتاج نه دی دا جماعت البته اشخاص ټول محتاج دي د جمعیت ته او ما وختي دا خبره کړې و چې هر یو خان کوشش دا ده چې ماته د ټیکټ ملاو شي چې د جمعیت پر ټیکټ باندې الیکشن وګټم نو دی وجنه زدا وېما چې جمعیت العلماء اسلام چې چا سره مرګتیا کوي چاله ووټ ټیکټ ور کوي دغه یو بهترین سیټ اپ دی او ډیر ښه تنظیم دی هلته کې او هم موجوده تور سره ډیر ورکر دی کور کې د جمعیت العلماء اسلام ورکران دي په دې وجه باندې جمعیت العلماء اسلام دا سیټ هر کله چې ګټي او هر یو خان دا خواهشي چې ماته د ټیکټ ملاوي شي نو جمعیت چاته متازه نه دی یو خان ته متازن دی جمعیت په خپل سر باندې د الیکشن ګټي که یو خان دا وهم لري یا ګمان لري چې زه په خپل ډلې پرې یا په دې ګټم نو دا به دغه غلطي داسې نه ده جمعیت العلماء اسلام یو حیثیت لري او واحد دغه یو جماعت ته په پټاګرام کې چې هغه خپل په خپل باندې ولاړ دی او خپل مرزا باندې الیکشن ګټي هغه چرته هغه بل چا پټای سره اتحاد نه کوي اجي صاحب دا ډېر شارټ خبره کوم چې جمعیت العلماء اسلام نه د خان او نه د کینډیډیټ محتاج دی خو بس جمعیت العلماء اسلام چې څوک خپل کینډیډیټ وګرځاو هغه الیکشن ګټي بالکل دا واضح ده چې جمعیت العلماء اسلام چاله ټیکټ ورک هغه به الیکشن ګټي الا ماشاءالله کچری یو وخت نیم کې داسې راشي چې جمعیت دا سیټ وبېلی نو هغه بل خبره ده خو هغه د کینډیډیټو کمزوري وي هغه به د جمعیت العلماء اسلام کمزوري نه هغه وجه نه هغه سیټ موږ نه خطا کیږي کنه نو مسلسل دا سیټ جمعیت العلماء اسلام ګټي او څوک مخالفت او مقابله نشي کولای حاجی صاحب زمونږ دا یو مرګري سوال کوي موجوده زمونږ ناس مرګرو کې چې جمعیت العلماء اسلام په 2018 کې لای عمل سوي
جمعیت علماء اسلام زما سو پر خیال دی خپل کینډیډیټ به ودرئ او قومي ته به هم ودرئ صوبایي ته به هم ودرئ په دواړو سیټونو به دا پیره الیکشن کیږي او انشاءالله دواړه به ګټلې کیږي. حاجی صاحب یو مرګري سوال کوي خو د سوال نه مخکې دا وضاحت وکړئ چې تاسو د بډګرام نه چې الیکشن کړو نو هغه وخت بډګرام سره کومه کومه علاقې وي؟ ما چې کله الیکشن کړو او هغه وخت کې ضلع بټګرام مکمل او موجوده درې ضلعې د کوهستان اوس خو درې ضلعې دي که نه هغه وخت کې یوه ضلع وه نو دا کوهستان ضلع او بټګرام ضلع من دغه سیټ مشتمل او الیکشن په هغې کې ما ګټلی و. حاجی صاحب دغه وخت کې چتر او بټل بډګرام سره وو که نو؟ چتر او بټل وو که نه دغې سره بټګرام دغه حلقې سره زمونږ دا ورسره وو. حاجی صاحب د یو ملګري سوال دی، زه سوال ته راځم خو تاسو د هغې وضاحت دا وکړئ مخکې ویلو هغه کس اورېدی نه دي چې تاسو د الیکشن ګټلو نه وروستو زما خیال سره اسمبلی ته نه وتلو، د قومي اسمبلی حلف تاسو نه اوچت کړی. دا صحیح خبره ده چې هغه وخت کې د قوم اتحاد دور و نو چې کله ما سیټ وګاټه نو ما باندې د مفتی محمود دا اصرار و چې تاسو جلوسونه وباسئ او دغې ته جیل ته راځئ. ولې؟ ځکه چې د بټو صاحب د قومي اسمبلی سیټ کې داندلیانې کړي دي او بټو صاحب به دغه نه چټای را لېږله ډپټي کمشنر په ذریعه باندې چې تاسو اسمبلی له راځئ نو موږ اسمبلی پرېښله او لاړو دغې ته جیل ته لاړلو. هغه وخت کې داندلی ثبوت خو دې ځای نه زه تاسو ته پېښوم چې زما خپل ریزلټ 7 لیټ و. ایر مارشل اصغر خان د قومي اتحاد په ټیکټ ګټلې وه هغه هم د هغه لیټ شو. دغه رنګې د فخرالزمان خان د اوږی قومي اسمبلی تحریک استقلال و هغه وخت کې هغې په سیټ باندې ولاړو هغه ګټلې وه لیکن دا زموږ څلور والا درې دغه چې و دا ملتوي شو. حاجی صاحب وزارت چې کوم ستاسو و دا خو د جمعیت علماء اسلام د طرف نه یا د بډګرام او د علی د خلقو د طرف نه تاسو ته ملو شو؟ وزارت د بټګرام خلقو خو ماله ووټ راکړه زه اسمبلی ته ولېږلم او اسمبلی نه ما انکار وکړلو نه په دې وجه باندې چې داندلي شوې وه جماعت فیصله دا کړې وه چې بایکاټ دی لہذا زه جمعیت ته دغه اسمبلی ته لاړ نه شلم نو سوال نه پیدا کېږي چې یاره وزارت ماله چا راکړه. وزارت خو بیا جماعت راکړه مفتی محمود راکړه چې یاره بهی ته د وزارت ته لاړ شه موږ زر تر زره اسلام نفاذ غواړو په هغې وجه باندې موږ لاړلو او حدود و نفاذ موږ وکړو هلته کې په هغه باندې مجبورا. حاجی صاحب تاسو خپل وزارت په دور کې علی کې سکار کړو او وختي تاسو د کنای وتل بدکل سزا یادو نو خو علی کې راځي نو ما خو درته دا ووې چې یو څو ډسپنسریانې هیلث کې ما ورکړې وې چې یو په خیرآباد کې وه یو په اوتل دیشانو کې وه یو په خراړی کې وه په ټیکری کې او یو په اوتل بدکل کې وه دا د علی حصه ده بدکل چې دی دا د علی حصه ده او دا ما هلته ورکړې وې هغې باندې چې زر زر دا مې یو غاړې نه راښکلې وې ځان سره هغه وخت سره بجټ نه و خو بس ما همت وکړو څه نه څه ځای نه مې راښکلې ځان سره. حاجي صاحب مخکې یو سوال ډېر دلچسپ سوال دی خو زه سامعینو ته دا عرض کوم چې دا د کور او د کلي د نالۍ او د لارې سیاست خبره نه ده د بډګرام او د قومي سطح سوالات کو څوک کولی شي هغه وکړئ او د کورونو سوالونه مه کوئ. دا یو سوال دی زموږ د جمعیت علماء اسلام یو خاص ذمہوار د اوږی نه سوال کوي مومن خان اسماعیل صاحب چې جمعیت علماء اسلام صوبایي سیټ باندې خانانو ته ولې محتاجه دی دواړه ټکټونه علماو له ولې نه ورکوي؟ دا خبره ده چې جمعیت علماء اسلام خو متازه چاته نه دی او همیشه د پاره کوشش دا د جمعیت علماء اسلام
چیرې هغه خپل کینډیډیټ ودرې او کامیاب کی خو خان مجبور دی دیتا چې جمعیت نو ټیکټ اخلي کې جمعیت نه هغه ټیکټ وانه اخلي نو هغه نشي ګټلې په دې وجه باندې بیا هغه جمعیت ته سکل راشي لیکن دا چې جمعیت نه د متعدد هغه ته خانانو ته او حتی الوسه کوشش دا چې جمعیت خپل دا پیره به ان شاء الله مونږ کوشش دای چې مونږ به خپل دواړه امیدواران مونږ ودرو او خدای به کامیابی دواړه یو مګر سوال کې چې معذرت سره بټل چتر په باره کې کنفیوژن پیدا کیږي بټل او چتر 1994 ضمنی الیکشن پورې بډګرام سره او بډګرام 1992 کې ضلع جوړه شوې ده نو دغه وخت کې 1970 کې کالا ډاکوم د بډګرام حصہ وا نو اجي صاحب چې کله 1977 کې الیکشن کاو نو بټل او چتر بډګرام کې شامل اجي صاحب لکه څنګه چې دا مومن خان عثماني صاحب سوال وکړ نو الیکشن خو ما په حکمت عمله کې کنا دا دغه سکی نو جمعیت علماء اسلام کې بیګری سړی لکه تاسو چې مفتی صاحب سره زاروی صاحب سره او یا د خلک بزرګانو سره پاتې شوی دو په منشور کې سلی کړو چې خان په دې جمعات کې ني یا به بیګری سړی په دې جمعات کې ني منشور سو تاسو لوګان د دې وضاحت وکړئ دا خو خبره نه ده چې بیګری سړی به جمعیت علماء اسلام کې نه که تاسو یاد دي حق نواز خان مفتی محمود دور کې جمعیت علماء اسلام کې وو جمعیت علماء اسلام په مقابله کې د ملنګ خان مقابله کې الیکشن ګټلې او بیا هغه وزیر شوی و د جمعیت علماء اسلام نو دا څه شرط خو نه دی چې چا به ګیره یې چا به نه ګیره ساتل خو سنت دي سو ساتي نو ساتي به که نه ساتي نو بهر ترغیب خو ولا مونږ ورکوو لیکن دا شرط نشته دی کې چېرې نه به ودرېږي ختم کو حاجی صاحب ډېره مننه او ډېره شکریا الله دې ستاسو عمر کې برکت کی او ډېر ان شاء الله بیا به هم داسې پروګرام کوو او تاسو که چا دا په غور او فکر سره اورېدي وي نو ان شاء الله کافي فایده به ورته شوي او مونږ خو تاسو نه صرف د زده کولو په نیت باندې او د حالاتو واقعاتو پوهېدلو لپاره د تپوسونه وکړه تاسو مونږ له وخت راکړه او ستاسو ټولو ډېره مننه چې مانا سوالونه وکړو ته کېدای شي چې که مانا څه غلطي شوي نو زه د هغې معافي غواړم او که چا دل ازاري شوي نو د هغې هم معافي غواړم خو حقایقو نه به انشاءالله یوه خبره بار نه هر څه به د ګراوند ریالټي مطابق وي حقیقت مطابق به وي ما چې څه ویلي دي او دې کې ما مبالغه یا څه اضافه نه ده کړې انشاءالله تعالی او بیا لپاره به هم زما دا کوشش وي که ما نه څوک څه تپوس کوي زه به حقیقت